لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. واقعا معراج ذکر کیدا بیگا د غزه پور واقعا رسیدلی وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج نو واپس راغې او دغه خلکو یو ډراما او دا جوړ کړه چې آیت زمګي خو پرېدا وس اسمانون تو خطل او بیا چې کله نبی علیہ السلام راغې دغه تذکره ورته وکړه د بیت المقدس هغه ذکر ورته وکړو نو هغه بیا وکتل نو بیا بکی ولید چې داغه دول زامنو یو ولید بن ولید یو خالد بن ولید دا دو مسلمانان شي ول دوی وګوره دومره لوی جادوګر دومره لوی ساحر دی خیر بهر حال بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیت المقدس هغه دندا ټول تذکره وکړه چې دومره پانوسونه دومره هر څه دي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی چې آیا د سفر څه خبر راته وکړه کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی یو قابلیت استاسو چې هغه د شام د دریو او د شام نه را روانه وا په پلان کې ځای کې یو اخرک شو او دغه قافله به دریو ورځې وروسته رارسي او وخت د مازیګر به انور باندې پریوته او دغه غنم رنګ اوخ چې دی ورک شوی دی دا به دغه واقعین مخ کې د دې قابلین او مخ کې راغلی چې کله مازیګر شو درې مورش شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله په دربار کې وی الله مازیګر شو درې مورز داو ما خو دې خلکو دا تذکره کړی دا الله زما حبیب مخه بکیږي دا نور په دې خپل ځای باندې ودرو او په دې باندې یو څو واقعات نورم شته چې دا واقعات سو راغلي یوشع ابن نون د یو قله د فتح کولو د جمعې ورځ وه نو چې کله نور ډوبېدو او په دغه وخت کې وایي دته لږه قله پاتې وه وي ده د الله په دربار کې سوال وکړو ځکه چې سبا د هفتې ورځ وه د هفتې په ورځ باندې بیا جنگ بندي وه او په دغه شریعت کې دغه ورځ هغه د احترام ورځ وه چې د الله ته سوال وکړو بس الله جل شأنه دغه نور ودرو او هغه قله فتح کړو بس الله بیا د هغې نه وروسته ماښام په دې باندې درېیمه واقعه د سلیمان علیه الصلوۃ والسلام سلیمان علیه الصلوۃ والسلام هغه د دې خپل اسونو سره د دې سره لبې کولې ځکه دغه خو د جهاد دپاره تیاری و نو په دغه کې هم ثواب دی انسان ته ثواب دا ملاویږي خو دا مازدیګر یو وظیفه کوله هغه ټیم دی چې وکتل ټیم ته ختمېدو یا د مونځ ټیم نو د الله په دربار کې سوال وکړو نو الله جل شانه دغه نور په دغه ورځ هم ودروله او ډوبوي نه چې کله د هغه ذکر هغه مونځ پوره شو بس د هغې نه پس هغه بیا الله جل شانه دغه نور پټ کو او ډوبې کو یا درېیمه واقعه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو غزا نه راغی د علی رضی الله تعالی عنہ په بطن باندې سر کېښودو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وده شو مازدیګر ټیم علی رضی الله تعالی عنہ په زړه کې راغلل وی الله زه خو هم ستا د حبیب په خدمت کې لګیا یم او دلته لمانځه وخت او فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام راویښ شو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما په دې خپل سترګو باندې دا ولیدل چې نور ډوبېدو طرف ته روان واپس راغی او زمونږ په کور له پاسه ودرېد او چې کله هغوی خپل مونځ هر څه وکړل بس د هغې نه پس نور څه شو هغه ډوب شو
نو دغه شانتي په دغه واقعه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو چې آیا دغه پلان کې او په پلان کې ځای کې ورک شوی دی 3 ورځې وروسته به راځي او د مازدیګر به وخت به نور به لا ډوب شوی نه او دغه اوښ به د ټولو نه اول را رسي بیا هغه شانتي وشوه چې هغه اوښ هغه راغی هغوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ولیدو. اوس د دې متعلق چې کله الله جل شانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وو اسمانونو ته بوتلو دا تو انبیاء سره ملاقاتونه وشول په دې کې څه حکمت نور انبیاء نو 1,40,000 کم او بیش انبیاء راغلیو او هغوی دنیا کې خپل مسله کړی و خو بلکې د دې سو انبیاء دا تذکره ول راغله د دوی دا خاص ذکر ولې شوی دی نو د ټولو نه اول د آدم علیه السلام سره د نبی علیه السلام ملاقات شو. نبی علیه السلام آدم علیه السلام سره د زد په وجه باندې تنگ شو دشمنی شو آدم علیه السلام هجرت کو کولاړو نو هغه نبی علیه السلام هم په مکه کې زد او په عناد باندې خلق وسره ودرېدل دشمنی شروع کړه الله حکم وکړ زما حبیب زا او مدینه منوره ته هجرت وکړو او آدم علیه السلام د اسمانونو راکوشو او بزمګه کې هغه پاتې شو شیطان وسره دشمنی دا وکړه نو نبی علیہ السلام سره خلکو په مکه کې زده او عناد دشمنی شروع کړی و یو په دغه کې دې ته اشاره شو. دویم چې کله دویم اسمان تلاړو الته عیسی علیہ السلام او د یحیی علیہ السلام سره ملاقات شو. حدیث د بخاری کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې د ټول نه زیات نږدې ماته یحیی د عیسی علیہ السلام دی زګه په انبیاو کې په انسانیت کې د ټول نه زیات نږدې ماته څوک دی هغه عیسی علیہ السلام دی او زما د عیسی علیہ السلام په منځ کې بل پیغمبر نشته بل نور انبیا نه دی راغلی. او وګت حدیث دی چې قیامت کې به هم عیسی علیہ السلام د انسانیت ټول نبی علیہ السلام قبول راولي خلق به آدم علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام عیسی علیہ السلام ټول بس به وګرځي اخر به نبی علیہ السلام خو راشي. حدیث موږ یو څو بیر ذکر کړي او عیسی علیہ السلام با راضی او هغه به تجدد کوي د امت د نبی علیہ السلام د امت پرچار بکای داغه د رسالت داغه تذکرہ بکای خلقو ته او په دغه طریقه باندې عیسی علیہ السلام راځي دنیا ته. یحیی علیہ السلام سره ملاقات شو په دغه اسمان کې او مونږ ویلو چې دا ترور زامن دي خود ترور هغه واقعه به موږ ذکر کړی و. یحیی علیہ السلام بنی اسرائیل ته راغلو بنی اسرائیل وسره صبر تکالیف تکالیف به چولو سمره سختیانی وسره کړوي حتی تر دې چې یحیی علیہ السلام قتل کو. الله پیغمبر ته وای دغه انبیاء باندې دومره تکالیف مصیبتونه پریشانیان راغلي وي حتی تر دې چې انتها دې ته ورسېده چې هغه یحیی علیہ السلام قتل کو. تا ته هم خلق د قتل منسوبې جوړي تا ته تکالیف درکې مصیبت په درکې تا په تکلیفونو کې اچي تا په هغه باندې صبر کې ځکه دغه کې ملاقات کې دې ته اشاره وا چې دا هغه مقام چې دومره تکالیف ورسېدل چې انتهای په مرګ باندې وشو شهادت ورته ملاو شو ستاره لپاره هم خلق داسې منسوبې جوړي تکالیف مصیبتونه هر څه راځي خو ته بسګې هغه تکالیف مصیبتونو باندې به صبر کې. دریم اسمان کې هغه دا یوسف علیہ السلام سره ملاقات شو. څنګه چې د یوسف علیہ السلام خپل ورونو هغه کوی ته وغورځو د پلار نه جدا کو زګې موږ د پلار مخه به ګلاو شي پلار به زموږ سره محبت شروع کی او بیا هغه ورونه چې رست راځي
او یوسف علیه السلام ورته فرمایي لا تسریب علیکم اليوم نن ورځې په تاسو باندې هیڅ قسمه ملامت نشته تاسو ما معاف کړی اے پیغمبره د مکې نه خلک وویستې فتح بیا راله او نبی علیه السلام اعلان وکړو چې په تاسو باندې هیڅ قسمه نن ملامتیا نشته څوک په اسلام کې داخلي کې داخل شي څوک امن غواړي امن بدل کوما نو په دې کې دغه خبرې ته اشاره وه یوسف علیه السلام باندې څومره تکالیف رالل رونو کوی ته وغورځو جیل ته لاړ هر قسمه تکالیف رالل الله وروسته بادشاهي تخت ته وخېجو رونه راغلل بیا پهچان وشو خو بیا ورته هم هغه وی لا تسریب علیکم اليوم نو دغه شان د نبی علیه السلام په فتح مکه کې چې کله مکه فتح شوه نبی علیه السلام دا اعلان وکړو چې تاسو ته څومره تکالیف بس تاسو نن معاف یې څوک هجرت کو هجرت وکړي نه څوک ایمان راوړی څوک امن غواړي څوک د ابو سفیان په کور کې داخل شو هغه ته امن دی نبی علیه السلام هغه دا طریقه اختیار کړې وه انشاءالله اند واقع به نور وایو دعا وکړئ دا اکبر زاده لپاره څومره بیماران یا هغوی لپاره دعا خصوصا وغواړي الله جل شانه صحت کامله عاجله مستمره نصیب کړي الله پاک څومره مشران زموږ وفات شي الله پاک د ټول کامل مغفرت نصیب کړي الله رضا څومره ضرورت د خپل غیب خزانه د هغوی ضرورتونه مشکلات تکالیف حل کړي الله پاک څومره بیماران دي په هسپتالونو کې دي کورونو کې دي الله پاک د ټول شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي اله العالمین ته زموږ نه رضا شي الله صبر راضي شي نه ګور موږ له مرګ مراولي الله کله چې راضي شي د ټول مسلمانانو په جواب باندې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله